الحمد لله وحده، والصلاة والسلام على من لا نبي بعده، وعلى آله وأصحابه الذين أوفوا عهده، الذين هم مفاتيح الرحمة ومصابيح الغرر. أما بعد، فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. نبئ عبادي أني أنا الغفور الرحيم، وأن عذابي هو العذاب الأليم. داد سورة هجر 49 نمبر آیاتونه دی اول آیات کې الله خپلو بندگانو ته ترغیب ورکوي چې زه غفور ذات یم، بخلو والا ذات یم، زما د رحمت نه نا امید کیږي ما. جناب رسول الله صلی الله علیه وسلم تعالی فرمائی چې محبوبه نبئ خبر ورکړه. چاته خبر ورکړه؟ عبادی. دایا یا متکلم ده علماء حضرات او طالبان په پوهیږي. عباد معنا بندگان، عبادی زما بندگان. خدای د بندگانو نسبت خپل طرف ته وکړو چې عبادی زما بندگان. گو دا نسبتم د تشریف شرافت لپاره ده. خدای څومره عظیم الذات عظیم الشان ذات ته، د دې باوجود بندگان خدای خپل طرف ته منسوب کو چې زما بندگان. که یو خان یو سیٹ دا وای چې میرا اپنا بندہ ہے، چا غریب تو چې میرا اپنا بندہ ہے، بس هغه بیا اوپر سی خوشحال ہو چې جی آپ کو پتہ نہیں، خان نے مجھے اپنا بندہ کہا ہے. خان ویل چې دا زما خپل بندہ. اس خان بسوی د خان ملګرتیا بسوی. دلته الله وای چې عبادی نبی محبوب خبر ورکړه عبادی زما بندگان. نبی عبادی محبوب خبر ورکړه کنا عبادی زما بندگانو ته. خدای زمون نسبت خپل طرف ته وکړو کنا، دی کې د بندگانو شرافت ته اشاره ده چې خدای خپل طرف ته منسوب کړو کنا. د څه شي خبر ورکړه؟ انی
अनल गफूरुर रहीम चिज़ची अमकना हम जब बखुन कई ज़ात यमा मेहरबान ज़ात यमा ना उम्मीद की गई मकना कच गलती दर नशवी कना गलती बखा मखा की च गलती उनशी ब्याद अल्लाह द गफूर औ द रहीम द रहमान औ द रहीम द दी सिफतुन ज़ुहूर बयान की कना वतूबू इलल्लाहि जमीआ अय्युहल मुअमिनून लअल्लकुम तुफ्लिहून वो ईमान वालो तासु ठोल खपल रब ता तौबा उबासी कना चार किस्म गुनाह दर नशवी कना खपल रब ता तौबा उबासी कना तासु कामयाब कना अल्लाह माफ करे वतूबू इलल्लाहि जमीआ अय्युहल मुअमिनून लअल्लकुम तुफ्लिहून मायूस की गई मकना बाज आ हर आंच कर दी बाज गर काफिरो गबरो बुत परस्ती बाज इन दरगहि माँ दरगहि नौमीन दीनिस्त सद बार अगर तो बशिकस्ती बाज दलाद तरफ ने ऐलान की कना चो गुनाहगार बंदा कतार सुमर गुनाहगार बाज आ ब्याराश तोबा उबासकना दासी तोबा उबासा लक रहमान बाबा ची फरमाई चिज़ तोबा पागतीर मरुबासम ज़तोबा पागतीर मरुबासम चितेर शवैद बियार फगफलत के कम कलाम चिज़ बेताल चासर उक्रम कम कलाम चिज़ बेताल चासर उक्रम सल्तु बिदिफाग कलाम ज़मान दालाद तरफ ने ऐलान की चो गुनाहगार ब्याराश जमा दरबार तोबा उबासकना काफिरे कबुत परस्ते का और परस्ते हर बलाची हर सच दिखड़ी कना हर आंची कर दी बाज हर सच दिखड़ी हर किस्म डंड चिदी लड़ली हर किस्म गुनाह चिदर नशवी ब्याराश तोबा उबासकना इन दरगहि माँ दरगहि नामिन दीनिस्त दाजमा दरबार चिदा दादा नामिन दी दरबार नद सदबार अगर तो बशिकस्ती बाज
کسل وار دی توبه استلی وی بیا دی توبه مت کړی وی کنا فاخبل وعده توبه باندې ادریدلی نه غدر نه مات شوی وی هم بیا راشما فوم دی کنا لا تقنطوا من رحمة الله قرآن تخكلي كتاب لا تقنطوا من رحمة الله إنه يغفر الذنوب جميعا وزما بندگانو زما در رحمت نا امید کیږئ مکنا إنه يغفر الذنوب جميعا بشک الله پاک چې دا هغه ټول ګناهونه معافوي کنه ستا ګناه کار څومره ډېر شي هغه متناهي ده کنه شمېر یې معلوم ده د خدای رحمت چې کم ده د خدای مغفرت چې کم ده کنه د خدای معافول چې کم دي غیر متناهي دي کنه دغه شمېر چاله معلوم نه ده کنه د بني اسرائیلو مشهوره واقعه ده یو کسو 99 قتلونه یې کړي بني اسرائیل یو عالم تراغی ویل جی ما 99 قتلونه کړي دي نه نیوي کوزه اخلاص سره توبه وباسم نو الله به ما معاف کړي عالم ورته ویل نه دومره قتلونه دي کړي دي بیا هم ته د معافولو امید لري تا خدای چرته هم نه معافوي که سل توبې وباسم ستا لپاره معافي نشته زما ما خپل کار ویل چې معافوي مې نه نو چې 99 قتلونه مې کړي دي حساب خو به هم پوره کول غواړي په تورې هغه ملا نه سر ووهو سر یې ترېنه کټ کو ویل دا سلم یې ته چې شمېر پوره شي لاړ بل عالم ته ورغی ویل چې ما 100 قتلونه کړي دي که توبه په اخلاص وباسم خدای به مې معاف کړي ویل ولې دې نه معافوي ستا قتلونه محدوده دي گناه دی محدود ده حد یې معلوم ده چې سلزله دی گناه کړی ده او د خدای رحمت د خدای مغفرت هغه غیر متناهي ده غیر محدوده ده شمېر یې چاته معلوم نه ده ولې دې نه معافوي توبه یې وایستله خدای معاف نو هر مې دا و چې د خدای دربار کې ناامیدي نشته دا به نه وایي چې ما خو دومره ګناهونه کړي دي نو یو ګناه مې هم چېرته پرېښی نه ده بیا شیطان درته وایي چې بس ګناهونه کړه چې هم ستا لپاره معافي نشته تا د شیطان خبره په مخه والې یا د چا بېوقوفه خبره په مخه والې څوک بېوقوفه درته وایي چې مړه تا لپاره توبه نشته ته خو دوزخي جهنمي د خدای قرآن خو تا نه ویلی ده نه ورته کینې چېرته د قرآن درس ته که یو مسجد کې یو امام صاحب درس قرآن کړي هغه ته کینې نه ځکه ته خو پوره یې چې کېنستی نو تا به دا ټول قرآن مثال خو د سمندر ده فاره موضوع پکې خبر راځي تا ته به دا آیات معلوم وای دا به ستا د غوږونو نه تېر شوی وای
قل يا عبادي الذين أسرفوا على أنفسهم لا تقنطوا من رحمة الله إنه يغفر الذنوب جميعا. محبوب زما بندگانو تو آیا بندگان اسرفوا على انفسهم چې په خپلو ځانونو باندې د اسراف کړی دی، ګناه کړل دا په خپل ځان باندې اسراف کول دی، خپل ځان باندې ظلم کول دی کنه. لا تقنطوا من رحمة الله إنه يغفر الذنوب جميعا. الله وإذا طول گناهنا معاف وما هر قسم گناه معاف وما نو زما دربار زما کور تراشا سر بسجود شا اخلاص سر توبه اباسا. وقال رسول الله صلى الله عليه وسلم التائب من الذنب كمن لا ذنب له. جناب رسول الله فرمائے شد گنانا توبہ استن کئی بندہ داسی پاک شد گنانا خدای داسی معاف کری کم اللہ ذنبلا گویا چی داغا گناہ چرتم کری ندکنا تو گنانا پاک شبس. نبی عبادی محبوب زما بندگانو ته خبر ورکړه کنه، زما بندگانو ته انی انا الغفور الرحیم. زما بندگانو ته دا خبر ورکړه چې زه بخښونکی یم کنه، ګناه معاف وم کنه، چې توبه وباسئ کنه نو ګناهونه به م ټول معاف کړمه. الرحیم مهربان هم یما مزید رحم به هم در باندې وکړم کنه. اوس که ګناه کړې 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 او توبه نه وباسي او په دغه د ګناه حالت کې مرګ درته راشي نو چې توبه نه وباسي دنیا کې دې هم خدای رانیسي او د آخرت عذاب هغه د کوچي خبره ده چې کړي وړي پروت آخرت کې به دې هم رانیسم. بل دا خبر ورکړه زما بندگانو ته چې وان عذابي زما عذاب چې کم ده کنه هو العذاب الأليم. زما عذاب چې کم ده هغه دردناک ده. علیم معنی دردناک. ګوره قرآن کې مې اعلان درته وکړو چار قسم ټول ګناهونه معافوم. زما محبوب درته وویل چې التائب من الذنب کمن لا ذنب له. او د دې باوجود باندې چې ته ګناه کړې او توبه نه وباسي، ګناه کړې توبه نه وباسي، نو بیا زما عذاب چې کوم ده هغه دردناک ده. بیا په دنیا کې ما عذاب درکړم دردناک، آخرت کې بیا هم درکړم. اوس علیم معنا دردناک او چې څوک دې په ډنډه داسې ووایي هم درد تکلیف درته میلاو شي، په سپېړه دې ووایي هم په سوک دې ووایي هم تکلیف درته میلاو شي. خدا علیم نه ده. علیم
اغا عذاب توائی قرآن کی بار بار اللہ فرمائی چی زما عذاب چی کم دا علیم دا علیم مانا دکھ دینے والا دکھ دینے والا عذاب دردناک عذاب دردناک عذاب اغا توائی چی دا دی غوخی نا اوزی اڑو کی تا ارسی اڑو کی تا ارسی مثلا اس کے اسڑائی ستن راوالی او تا تا سزا در کئی ستالا سٹنگ انیسی دو درے کسان ستالا سورتا انیسی او اغا سزا والا ستن راوالی ستا پا دی غوخی دا سی کی دی پا دا غوخی کی دا ستن دا سی دباوی زور پیکڑی دا ستن ستا پا غوخی کی روانه دا تا تا تکلیف شتا چیغی وحی چی وای 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 توبہ توبہ آئندہ بنک جتا بیدار توبہ 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 جاڑی دا چیغی چوی دا ستن پا غوخی کی روانه دا اڈو کی تلانه دا رسیدلی وا توبہ اڈو کی تا اس اڈو کی تا ورسیده نا چه اڈو کی تا ورسیده وای دا غٹا چغه دی اکڑ دا ولی داستان اڈو کی تا ورسیده اغوخه کم تکلیفو خوچه اڈو کی تا ورسیده بے تکلیف زیاد شو علیم اغ عذاب توائی چه غد غوخی نوزی اڈو کو تا ورسیگی ادا جہنم عذاب چه کم دا آغا با اڑکو تا زرد تا ہر زائی تا برسی كلما نزجت جلودهم بدلناهم جلودا غيرها ليذوقوا العذاب اللہ وی چدا سی سزا بیا درکم جانم کی چدا چمڑے بم سوزی کند جانم پا اور ڈارک ببلا چمڑ راجی آغا سوزی بلا براجی آغا سوزی بلا براجی لیذوق العذاب ندی لفارچ خازاب اتسکی کنا وان عذابی هو العذاب العلیم اللہ ازما عذاب چید کنا اغا دردناک دا واخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین